موږ موجود یو هغه کردار راشد جاوید نامې د ابلې بعضې میډیکل کمپلیکس کې روله شوي وه تاسو نامه زما نامه جی راشد جاوید دی تعلق د پېښور سره دا بلې چې کوم تنازع وشوه روله وشوه جګړه وشوه دا څه وجه وه دا جی زما چې کوم ګرل فرینډ دی کرن شهزادي هغې ما ته فون وکړو ما ته یار زه هسپتال کې یم قاضي حسین هاسپیټل کې یم نوشیره کې دا نوی چې هاسپیټل چې دی دې ځای کې یم تاسو راشئ ماله نو بیا زه هغې نه پس چې دی هلته لاړم تقریبا 7:30-8 بجې ټایم و دا غالبا دومره ټایم زه وله لاړم نو لوړ شوم نو دا هغه ډاکټر فلایټ و سرکاري هاسپیټل کې دننه فلایټ دی هلته و ناست و نو دې کې چې دی بیا ډاکټر هم راغو سره خپل سیکیورټي والا کسان هم راغو په ما باندې تشدد سټارټ کړو تشدد نه پس چې دی بیا ما ته ډیمانډ وکړو د پیسو 25-30 لاک روپۍ پیسې راله راکړه نو هغې نه پس داسې چلو شو چې هله ګوله شو ما زه چې خوږ شوم پکې نو بیا دې پولیس والا هغه کړو صحیح دي دې ماله سنګین دمکیانې راکړو د مرګ دمکیانې راکړو ستا کیریر به زه تباه کړم ته به مانه نور اوبه نه ګرځې ته به نور تعلیم به مانه ونه کړې ستا تعلیم هم زه ختموم خرابوم که نه نو چې پولیس والا راغو نو هغې بیا چې دې زه تانې ته بوتلم بیا خپل هغه چې کوم یو ډاکټري هغه چې دی سرکاري او د هغې نه پوره فایده واخېستې دې سټاف والا دي سره ټول هغه چې کوم یو طریقې سره دې پوه شو هغه هر څه د ستا د ولو مقصد یې څه ولګل ته د کسانو ووالې ډاکټر ووالې ظاهري خبره هغه مقصد یې دا هغې سره د فلایټ کې سرکاري فلایټ کې د کرن شهزادي ورسره چې کوم یو ډاکټرانو فلایټ دی دې کې فیملي پاتې کېږي دا ځان نه دي نو دې دپاره چلو شو ډاکټر هاسپټل کې ډاکټر هاسپټل کې یس دا د دننه قاضي حسین چې دی څنګه تاسو نن وځئ پکې یو هم نه دویم هغه فیل دا په کېرو کې راغلی و سکوټي والا یې چې دا جینۍ به دلته نه راتله ولې نه راځي چې دا ټولو ته پته وي دا اوس خبرې نه خبرې راوځي وي دا زما رشته داره ده دا څنګه رشته دار چې شپې 8 بجې او 7 بجې چې دی د فلایټ کې دننه څوک چا له راځي رشته دار راځي مریضه ده نو مریضه نو هغې کې ایمرجنسي دی هلته هسپتال دی هلته خلک ټریټمنټ کوي نرسان یې دي کې د فلایټ کې دننه ما خو چېرته نه دي کتلي هغه کې خو نور خلک بیا خپل هغه پردی زنانه فلایټ کې راوستي دي خو مطلب دا چې هسپتال کې څوک به هم راځي نو ډاکټران به دې فلایټ کې خلک د مجبوریانو نه خپله فایده هم شي او دې ځای کې به دې پرایویټ کمرو کې به دا هر څه کوي ډاکټر صاحب سره دې کې سیریس شو جینۍ اف آی آر پته ونه کړو چې دی کوم پولیس سره زخمي شوی دی هغه اف آی آر ونه کړو ډاکټر فرض نه تاسو وګورئ یو خو تاسو ته ما جواز ومې ویلو چې دا فلایټ کې دننه وکړه دا ډاکټر فلایټ کې بل دا پولیس والو هغه بهانه کوي چې دا پولیس سره هم د دې خپل تعلقات دا ډاکټر هم سره تعلقات دي او د جینۍ هم د پولیس والا ایس ایچ او سره نور خلکو سره چې کوم یو د انویسټیګیشن افیسر دی هغې سره هم تعلق په تانې کې هم ولې وي او چې زه تاڼې کې چې دی زه وویستم سایډون ته بوتلم دا مظلمان چې وایي هغه چې کوم ټریټمنټ ورسره کوي هغه نه مې راسه ګزارې کړو خو په املا ما ورته په املا باندې ووایه په املا باندې په زور یې زه اوس هم نو په پښتو باندې ګزارې کړو تاکې هغه نه شي څه ورته ثبوت میلولی شي حکومت ته څه مطالبه کوئ حکومت ته زه دا وایم باقاعده په دې باندې انویسټیګیشن وشي په دې ډاکټر باندې چې د سرکاري هاسپیټل کې دا غلط فیل کول کېږي لګیا دي دې کې ډاکټران خپل اختیارات نه غلطه فایده هغه کوي خلکو سره ټارچر کوي پیسې ډیمانډونه ورنه کوي لګیا او پردي ښځې سره دې کې غلط کول او فیل کوي دا چې په دې باندې د چې کوم یو ایس ایچ او دی یا انویسټیګیشن افیسر په دې باندې چې آیا دې ولې هغې سیډ واخیستو څه پیسو خبره وه بل دا چې دې خپلو کې څه تعلق جینۍ ډاکټر او ایس ایچ اوز وغیره مینوال کتو کو دا مونږ سره راشد جاوید چې په